السلام علیکم د جان حبیب د ټیم اړخه ټولو پښتنو ته هرکلی وایو. د 2020 په اختتام کې مونږ کوو یو نوی آغاز. د جان حبیب سره به مرسته کوو هر بدعنوانۍ هر فحاشۍ خلاف اپریشنو کې. جان حبیب به کوي لایو اپریشن او مونږ به کوو په روسټینګ کې. د ویډیو شروعات کې زه تاسو ته ویل غواړم چې دا ویډیو د فیملی او ماشومانو دپاره نه ده. نو که تاسو سره چېرته ماشومان وي یا فیملی وي نو برای مهرباني دا ویډیو مه ګورئ. په دې پیله ویډیو کې زموږ ټارګټ هغه درې کسان دي کوم چې خیبر پښتونخوا کې د پښتنو نوم په سوشل میډیا باندې وشرمولو. ډېر ټایم هم نه ضایع کوم، راځئ چې ځو د ویډیو طرف ته. خو لږ صبر، راځئ چې وګورو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو اعزازي تقریب. ملک زبیر خان د چا تعلق چې خیبر پښتونخوا نوخار سیمې سره دی. د حرمونی 7 خرشا او دوسشا مخکې ورځو کې انټرویو کې ډیر ښکلی او ښایسته انداز کې اپریشن وکړو. د چا په وجه چې دې بې غیرته بې عزته خلکو ملک زبیر خان ته کنزل او بدرد وویلې. د هغه کنزلو په بدل کې ملک زبیر خان جواب کې کنزل اونه کړلې بلکې د هغو کور ته بیا لاړو او سم سټینګ اپریشن یې وکړو. د خیبر پښتونخوا د غیرتمندو پښتنو د اړخه کم چې د سوشل میډیا او د هر قسم فحاشۍ خلاف دی، ملک زبیر خان ته د حرمونی 7 دوسشا او خرشا سټینګ اپریشن په کامیابی کولو سره اعزازي میډل ورکړی کیږي. چې زه خو شرمېدم. اوس غیر مذهبه سړی د جوني سي نه زما څه کېږي؟ دا زه څه پېژنم؟ سم دم سړی دی جوني سین دا مخکې تبلیغي و 4 میاشتې لم تللی نه مړه غیر مذهبه سړی دی، ما کتلی دی پوه شو. غیر مذهب کوي سپورټ کوي، هغه هم ماته پته ده چې پرنټونو والا دی، هغه هم ماته پته ده چې پرنټونو والا دی، هغه هم ماته پته ده هغه جون سین دی جون سین په خپلو سترګو مې کتلی دی. هغه جون سین دی. نه ما په خپل نه دا تاسو چې کوم سړی یو جون سینا دی یو جونی سینز دی. یو من تاسو غلطی کوي، یو جون سینا دی یو جونی سین دی. یاره دا دواړه خبر ته پکې دواړه غیر مذهبه دي او دواړو مې کتلي دواړو پرنټونه مې کتلي بربنډي ویډیوګانې کتلي. هغه دی جون سین دی، جون سین یو جونی سین دی، هغه سم سړی دی. ټوپک مار چې ما پسې کوم روسټینګ کړی دی که نه، په هغې روسټینګ کې زما تصویر هم جوني سین سره یې ورکړی دی او هغې یو غلط حرکت کړی دی. تاسو به یې وګورئ پوه شئ که نه. حضرت علي صاحب فرمایي وایي که چا په ټوکه کې که چا په ګپ کې چاته کنځل وکړل که نه، په ګپ کې په رښتیا نه په ګپ کې، نو هغه سړی چې کله مړ شي نو قبر خو پرېږده، قبر خو قبر دی. 70 لاسه به هغه د ځمکې اوم تل ته رسېږي. ستا د مور صورت غیم د کنجرې زویه د پلیتې زویه ستا د ښځې د کوس په دغه سواتۍ بچیه د کنجرې ډمانو اولاده د بڼ اولاده د ډمانو کنجرانو اولاده حرمونیه 70 لاسه ده که یعنې 70 ګزه او یا ګزه به دی نور هم ښکته ځي. د ډمې ښځې زویه د کنجرې زویه ستا په مور د علي شاه ومنډمه، ستا په خور د علي شاه ومنډمه، د کنجرې ښځې زویه. وګوره که دا غونډې خبرې مې د ریکارډینګ کې کنجرانو ستاسو ښځې د دې بې غیرته پښتنو وښیم، دا ټولې خبرې مې د ریکارډ کې زه به تاسو وښیم. ورېږه تا در باندې روسټینګ کوم او دا غونډې خبرې به د اوس په روسټینګ کې زه ښیم، صبر وکئ. او عذاب به ورته میلاویږي. په ګپ کې چا کنځل وکړل او که چا په رښتیا وکړل نو د هغه به بیا عذاب وي. علي شاه مور خو بیا 600 ګزه لاندې دا
چې دې کړي او په ناجیز یې کړي مناجې زمانه می کړی نو خدای مې دې همدلته تخته کې پوه شو کنه کنه اوس علي شه دا ډانسونه کې زه چلو دا غلط دي ټیک دا غلط دي زم هم غلط دي تم هم غلط دي خو دې ته یو نصیحت پکار دی یو دغه پکار دی څنګه چې دا وایي تبلیغ ولا کوي داسې نه چې ته په چاړه په لاس کې ونیسې یا تماچه په لاس کې ونیسې دین خو په دې نه دی غور شوی دا 500 کسان دی جان حبیب راوستي دي دا 500 کسان چې 1000 روپۍ واچي دا 100 روپۍ شوي صبر وکړه هسې خبره کوم دا 100 روپۍ شوي هسې تاسو 5 لک 5 لک څونه شوي 5 لک په 5 لک باندې یو 15 میاشته خدای علی شاه باندې دی چې کنه دې ډانسونه داود شاه A few moments later. دا چې کومه لار ده دا بالکل ډایرکټ جنت ته تللی ده دې نه علاوه نورې لارې شته دي خو ما ته خو دا لاره صحیح ښکاري ګوره په یو ویډیو باندې مونږ سړی دا ایثار کړی دی زوم ټایپ کې خیر دی ورکو چې مونږ خبره کېږي دغه کې مونږ په یو ویډیو باندې سړی ایثار کړی دی جان حبیب یاد مونږ ته ګوره خبر یو ته ویډیو مونږ پسې کړی نه خبر ته کې د غوېما پوه شو یو پکې جان حبیب دی غټ لاس پکې د جان حبیب او دی چې هغه دلته خلک راوستي یو کوېسچن نه کوم چې سٹارټ کې وته لګه تاسو صرف څلورمه کلمه ووایئ دی څومره څلورمه کلمه او ته ووایم او جی ښه بیا به ته ماته د جنازې مونځ تېر کړې بالکل زه به درته کوم تاسو صرف زه به درته کوم تېری راته او نه؟ بالکل په وعدې سره بالکل په وادي سره ښه ده بند کړی نه خیر دی دا به خیر کړي مو به ځه کړک به کې نه کې کنه نه وبه شي کړي مو خیر یم تاسو ماته وای خیر دی زه ته بیا وین ته کړک نه تاسو اوس وای خیر دی کنه مګ خیر دی کنه تاسو ماته وای څلورمه کلمه راته وای کلمې څو دي کلمې شپږ کلمې دي شپږ کلمې دي اولنۍ کې کومه یوه ده نه تاسو را پهلا ماته کلمه طیب بیا چوتha کلمه تاسو ماته وای کنه څلورمه نو چې زه عوام مانه دا کوېسچنې کړي دي چې لکه دی کې زیاتره کسان داسې دي کنه چې لکه دی وای دا غیر مذهب دي نعوذ بالله انسان په کفر جوړم تاسو ماته خیر دی دا خو ماشوم د مور دی کنه څلورمه کلمه صرف تاسو یو منټه دا بلې سره مسلمانۍ بند لري تاسو ماته صرف څلورمه کلمه یو منټه کلمه به کومه کلمه خلک مسلمانۍ نه دا خو مسلمان دم بدل کنه ما نو ورته وای کنه تاسو خیر دی وای لا ولا ملك ولا الحمد يحيي ويميت واذا تسكر افواسانه ده څلورمه کلمه ده وای ورته خیر کنه تاسو وای ځه ستار نو نو وای ما ورته ویلا صبر ما زه تاسو د الحمد نه شروع نه تاسو نه والناس ته ودرېږم نه ما د صرف څلورمه کلمه وای کنه ولا صرف ډایرکټ دا کلمه خو اسانه خبرې باغې خو هغه سٹارټ سره کول دي زه ته انجن للخيمه سره صرف څلورمه راته وای نور خیر صرف څلورمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين نه دا خو ته دې منته ګنټاړې کنه یو منټ کنه امين الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون وين متى او څلورمه کلمه وای څلورمه کلمه وای کنه وای څلورمه کلمه وای نه نازي تا نرازي مال ده یا الله زبس کړ یو ګوره. پیژنم چې په کومه سړی مسلمان نه سم وایا او پنځمه وای ځه پنځمه وای پنځم نه ما باندې دا چا وای نه تاسو ته سره راغلی نه سلم نه صبر ګوره انا بس وای کنه وای بند کړه تاسو زمون بیزته راغلی نه راځم به ځای لغه ته ما صرف وای دې مطلب څه دی دې خبره صحیح دا کنه دا به موږ ویلي کنه چې یاره موږ دې خبره لرازو او هو نو ویډیو ما دا ته چې موږ سره روغ کوو روغ نه درځو او ته موږ سره دا خبره وشته کی مړه خامخا ګوره انسان نه اچانک ته پوس دا کې کنه وسط علمانو چې تاسو نه وایي دنیا په مخ کې چې ته ماته دی وایا ظالما کټه کړه راوړل دا شکار مکوا دا ته خلک د خلکو بیزتی کې تر اته وای داسته
ته دلته راغلی څه دی ملک زبیره ما ته دې خو نه پوښتنه جی تا کې لږ شرم هم شته کنه ولی نشته کې ته شرم غلط دی راغلی دلته استاد تا جی کې لږ شرم شته نه ولی تا کې نشته د سره شرم ته دې خبرو سره ستا څه مطلب شو ته چې اول راتلی تا به دې ته ویلې وې چې دا خبره ته یار نو دې کې څه خبره دا خو عام خبره ده کنه ما خو څلورمه کې خیر ده بس پرې ورته ما ونه ویله دا بس پرې یو منټه ما څه خبر نه راشي نه نه یاره نه ما له سپا دې خبره تاړلې وې ما سما څه کړې زما کار دې دا بس ما خبرو هغه یو ټاپک کنه هغه کې خبره اتاو شو اسلام کې د خزي جهاد چې کوم دی کنه دا پرده ده دا به تا ته تا دې د ډایرکټ ته چې شتا ته ډایرکټ څلورمه کلیمه یاد کړه کنه یو من اوس نه تاته ما ته 50 लाख रुपए اوس لړکا تا ته څلورمه کلمه یاد یو کړه من. 50,000 اوس لړکا 50 نه ما- یاره کډار سماستا په دې مخونه وشتل کنه 50 نو وایته د سړی لور نه وګوره ملک زبیره ما ته وګوره دې وخت کې زموږ درس غیرت نه لګي خو لا اله الا الله محمد رسول الله کدی وخت کې تاسو زموږ غریب درس نشته له کلمو دا ته مونږ باندې پریشر دی مونږ سره د 1 روپے د دې پلان مړ دی د دې مونږ باندې جوړه دی مونږ باندې څه ټینشن دی چې زموږ درس غیرت نه لګي 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 زبد اساس خدموم زبد اساس لري کوم ماله دا پروف راکا چې سره له کور علم سره له ګاډ علم سره کار ماله دا پروف راکا کور تعالی نالم خدا کول شم د کرانه دی بچ کول شم بجلی بیل د لور کول شم زه تعالی یو کار روانول شم تا کار کوا ور زمونږ دا چیلنج دی چې څوک مونږ له کور کاروبار شروع کوي مونږ به دا شی پریږدو نو نه کوي دا دا واډو دي الله چې دوی شوی دا زما خورونه نن راغلی ما ته ترو دا دې څه کړی یار نو ګور دا دې کوم خبر کړو دا سړی تا ته سوپر سٹار نه بغیر بل څه وایي یار ته مالو دا ویډیو که ستاسو خوښه شوي نو دا ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او دا چینل سبسکرایب کړئ د الله پامان